دا سوال دی چې لکه تاسو څه ګڼئ چې دا موږ چې ابزور کړه هغه دا و چې جماعت اسلامي د جي آی په مقابله کې متحده مجلس عمل په سرنو تشکیل کې زیاته سنجیده او ډېر جوش یې پکې ښوولی دی. مستقبل تاسو څه ګڼئ؟ ځکه چې موږ ته خو ښکاري چې بحثونه چې دي هغه ډلې دي. ګوره جي زما خو د متحده مجلس عمل نه ډېر زیات توقعات دي او زه دا ګڼم چې که فرض که دا قوتونه یو ځای شي دیني قوتونه دا د نظریاتي کارکنانو سیاسي جماعتونه دي او زیاتتر که تاسو کتئ د دې لیډرشپ هم او د دې ورکر هم اوسط یا بیلو ایوریج د معاشرې طبقې سره تعلق ساتي دا اکثریتي طبقه د معاشره نو زما ترې ډېر زیات توقعات دي خو زما ستاسو دې خبرې سره اتفاق دی چې د دې نه یو انقلابي قوت جوړولو دپاره ضرورت دا دی چې د دې تنظیمي ډانچه په وجود کې راشي مرکز صوبې او ضلعې په سطح باندې او تنظیمي ډانچې سره دا یو انقلابي پروګرام ورکړي پاکستان ته چې کوم انټرنیشنل تھریټس دي کم انټرنل چیلنجز دي سیاست کم بل غلې ته تللی د سټیټس کو قوتونه مسلط دي د سیاسي منظرنامه باندې د دې په مقابله کې د عوامو د احساساتو جذباتو ترجمان جوړ شي هغې له ژبه ورکړي او یو زبردست قسمه انقلابي پروګرام ورکړي د دې انقلابي پروګرام تقاضا دا ده که موږ په صوبه کې ناست یو په کار ده چې راووځو که جمعیت علما اسلام په مرکز کې په کار ده چې راووځي او د مستقبل دپاره یو انقلابي پروګرام یو انقلابي منصوبه ورکولو دپاره عوامو ته لاړ شي او په عوامو کې د خپل جدوجهد د 2018 انتخاباتو په نظر کې دا مخې ته بوځي زما یقین دا سبا چې کوم اجلاس دی انشاءالله کوم ځای کې د اجلاس دا د کراچۍ کې او جمعیت علما اسلام د دې میزباني کوي په دې کې به زما یقین دا چې تنظیمي ډانچه به هم په وجود کې راشي او یو ټایم فریم به هم مقرر کړی شي چې صوبایي او ضلعي تنظیمي ډانچې به دې ټایم فریم کې دننه په وجود کې راوستل پکار مرکزي به سبا انشاءالله جوړه شي او زما دا هم یقین دی چې انشاءالله سبا به دي د حکومتونو نه د راوتو تاریخ تعین مو او دې سره سره به د انتخابي جلسو شیډول او د منشور او د انقلابي پروګرام دپاره مخکې نه څه کمیټۍ جوړې دي په هغې باندې به هم انشاءالله څه پیشرفت شي نو سبا اجلاس نه ډېر توقعات دي او ډېر اهم دی او زما په خیال د پاکستان ولس هغې ته ډېر زیات په امید باندې ګوري.